بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ها نو ویلیم چې دا حمزه تخفیف د پاره پنځه سيزونه دي. یو پای کې تفسیر، یو قلب، یو حذف، یو قلب مکانی، او یو جندا زیادت. نو مخکې سبق کې پرون تسهیل شو او مخکې سبق کې نه اداګي د مخکې سبق کې ابدال شو دا قلب شو. نن سبق کې د دریم صورت د حمزه د تسهیل هغه حذف بیان حذف او دا قاعده تاسو مخکې کتابونو کې يسالو ولا قاعده بالله يسالو ولا قاعده دا ده هر هغه حمزه چې متحرک وي هر هغه حمزه چې متحرک وي ما قبل د دې حرف صحیح ساکن وي هر هغه حمزه چې متحرک وي ما قبل د دې حرف صحیح ساکن وي نو د حمزه حرکت ما قبل تنقل کول جائز او حمزه حذف کول واجب دي. هر حمزه چې متحرک وي ما قبل هر حمزه چې متحرک وي ما قبل د دې حرف صحیح ساکن وي حرف صحیح ساکن وي او نو د دې حمزه حرکت ما قبل تنقل کول جائز دي او حمزه حذف کول واجب دي. مطلب دا کنه کته دا حمزه حرکت ما قبل تنقل کې او کنه نقل کې خو چې کله د حمزه حرکت ما قبل تنقل کو نو به يسألو ویل ناروا دي بیا خامخوا يسألو بیا يسألو یا به يسألو او جائز دي. مطلب دا کته حرکت ما قبل نقل کې او کنه نقل کې دا جائز دي. لکه قرآن مجید کې ډېر شي استعمال شي يسألو ايان يوم القيامه يسألون ايان يوم الدين وایي دی باندې ها او که نه ته چې راځي دا حکم موجود نه چونه موجود مطلب صحیح شو نه ها دا خو ساده خبره شو چې دا ساده خبره په مخکې کتابونو کې شي نه چې حمزه متحرک ما قبل د الفسی ساکن نامزه حرکت ما قبل د نقل کول جایز او حمزه کول واجب دي. دا قانون په هغه کلمه کې چې په کوم ځای کې نقل مکانی شوی نقل مکانی مطلب دا چې دا حمزه دی یو ځای نه بل ځای ته راغلی او په افعال رؤیت کې دا قاعده جننده وجوبی ده. مطلب دا چې کله په افعال رؤیت کې دا راشي پس کې راشي افعال رؤیت کې افعال رؤیت مطلب دا دی لکه را یرا دا بابونه چې کوم دي کنه نو پدې کې ير آیو ده باسه کې ير آیو نو دې حمزه حرکت ما قبل تنقل کول واجب دي حمزه د کول واجب دي لکه دا به شي ير آیو سم شي او بیا قال بعض نه یرا نو دا قاعده وایي شي لکه مطلب یو یې څنګه لکه عام قاعده کوم چې بیانېږي چې حمزه متحرک ما قبل لري کسی ساکن حمزه حرکت ما قبل تنقل کول جایز حمزه د کول واجب دي. خدا قاعده چې دا مستقل قاعده نه ده روز کار بلې نو څه کوم تفصیل دي دا بس د خدای قدرت ته من په مثال کې دا سبق ده بلای کوم دا په خبر او په پرون بلای کوم ویل پر شاوسر کوم دا ویل ها نو دا حمزه حرکت ما قبل په عام صورتونو مجایز ده خو چې کله افعال رؤیت کې افعال رؤیت مطلب دا ده چې کوم را یرا کوم افعالونه چې فعلونه په اسماء رؤیت کوم جایز ده دا شان دي او په افعال رؤیت کې دا قاعده وجوبي تور باندې دي ان پای کې د حمزه حرکت ما قبل د نقل کول واجب پوه شو باندې بیا د دې قانون لپاره شپږ شرایط دي. نمبر 1 شرط خدا دی چې حمزه با متحرک وي حمزه متحرک نه نو بیا به کوم قانون دي. نمبر 1 شرط نه حمزه متحرک لکه اوس یاخذ له نو په یاخذ کې اگر چې حمزه راغلی دا هو حمزه متحرک نه ده ساکن ده لہذا قانون به کې نه چلیږي. واښوي نمبر 2 شرط دی چې حمزه نه ماقبل با ساکن وي دا حمزه نه ماقبل با صحیح سره حمزه نه ماقبل با ورته نه دا حمزه متحرک وي یاخذ د خارج شو. نمبر 2 د حمزه نه ماقبل دینه نه دا به ساکن حرف وي سوي ساکن وي لکه اعمنه خارج شو اعمنه خارج شو لکه په اعمنه کې ماقبل دینه نه دا دغه نه راغله ساکن اب نه راغله متحرک راغله. واښوي نمبر 3 شرط دا دی چې دا حمزه با مظهر وي مظهر مطلب دا دی چې مدغم با نه حمزه به سوي مظهر وي لکه سأل
سألت خارج شو فسأل يقول حمزة راغلي ده عساكر هم ده ومدغمة ده إدغام بيكلا شوله لهذا فسأل جيبهم قام نجري نمبر 1 شتى چانسا متعلقي نمبر 2 ده چې ما قبل هم ساکوي نمبر 3 چې انځا مظهر پوه نمبر 4 د بل مخ کې لامل غلط ویلي چې د حمزه ما قبل با قابل له حرکت دي حمزه ما قبل با قابل له حمزه ما قبل با قابل له حرکت دي اوس که چې دا حمزه ما قبل د څه راغلو چې ساکینو واغه قابل له حرکت نو لکه سائل د خالد شو نه حمزه متحرک ده ما قبل د ساکن ده واغه ساکن د حرکت قابل نه ده ځکه دا حرکت ما قبل دور کوم بیا والی والی پاتې کیږي نه بیا کوم یو څه په دې چې هغه په دې خبره باندې لګي چې دا اسم فاعل څه ده پوه شپږم نمبر دا پنځم نمبر دا ده چې حمزه د نون انفعال بده مخکې راغلی نون انفعال بده مخکې راغلی مطلب دا چې باب افتعال با د باب افتعال با کې ولې راغلی لکه ان اطغرا ودې په قانون نه چلیږي لکه کبدي کې تقانون نه چلے نو ان اطغرا بشي ان اطغرا نو ان اطغرا بیا پته نه لګي چې دا باب انفعال ده کنه ده وایګه به باندې ای نطغرا بشي نو چې حمزه ته حمزه واستې باندې لګي دا ما بعد لري مدار نطغرا بشي نو بیا پته نه لګي چې دا باب انفعال ده کنه دا جنن نه څه قبل باب ده نه حمزه متحرک وي حمزه نه مقابل بساکن وي او حمزه مظهر وي حمزه نه مقابل مقابل له حرکت وي نون انفعال به مکه راغله او حمزه نه مکه با دغه باندې راغله یا تصدیر به دې مکه حمزه نه مقابل با یا تصدیر باندې لا افیئسون ته خارج افیئسون وګوره افیئسون کې حمزه متحرک ده ما قبل د ساکن نه لیکن یې تصویر ده نو دا به هم بدی کې باندې چلیږي و هم نمبر دار چې حمزه نه ما قبل با مد زائده نه راغلی د دې مد زائده او د دې قانون راوړل په دې مشه جبل قانون لکه مقروءه او خطيئه ده خارج شو پوښتنه دی باندې قانون سره حمزه متعلق ما قبل لري فعل ساکن وي نه حمزه حرکت ما قبل نه مقبول جایز او حمزه د خپل واجب دي په دې قانون لپاره شرایط نمبر 1 حمزه متعلق یې خود دي خارج شو دا ټول احترازي مثال دي ښا یا خود خارج او که حمزه ما قبل ساکن وي اعمال ته خارج شو او که حمزه مظهر وي سألت خارج شو ځکه سألت دي دا حمزه چې دا مدغم ده دا حمزه نه مقابل مقابل حرکت سائل ته خارج شو حمزه نه مقابل نون انفعال نه راغلی ان اطر خارج او حمزه نه مقابل به تصغیر نه راغلی ان افیئس خارج حمزه نه مقابل ممد زائده نه وي مقروءه او خطيئه ته خارج شو پدې پوه شو پدې پوه شو چې کله به دا شرایط موجود وو او دا حمزه جنانه دا راغلی و متعلق او مقابل لري فعل ساکینو نو بیا د حمزه د کول او د حمزه حرکت مقابل د کول جایز دي په چکلا مطلب دا شرایط پکې نه وي چې جلا پکې نه کنه مطلب یې مکه حرف صحیح راغلی مکه سره راغلی حرف صحیح راغلی یا حرف صحیح نه راغلی مکه ته حرف علت راغلی خو حرف علت زائد نه وي حرف صحیح نه راغلی حرف علت راغلی حرف صحیح او یا د مکه سره راغلی حرف علت وي او حرف علت دا اصلي وي اصلي څه مطلب وو چې دا قاعده په مقابله کې انسان وای او دریم دا دی چې دا دیو معنی لپاره شو شوی دیو ځای ته باندې الحاق لپاره راغلی سره لپاره الحاق لپاره نو بیا به دې هم حرکت مقابل نه کوو پوښښ چې شرط بګی نو بیا به دې حمزه مقابل حرف صحیح وي یا ول حمزه مقابل حرف علت اصلي وي یا ول الحاق د بار د شو شي د حمزه په سره بار شو شي د الحاق د بار
چې حرف صحیح نو د هغه په دوه صورتونو یعنی یا به یو کلمه یا به جدا کلمه یا به یو کلمه یا به جدا کلمه نو که حرف صحیح د مخکې راغله حرف صحیح د مخکې راغله او یو کلمه وا یو کلمه نو دا غیر باندې مثال لکه دغه يسالهم دی مسالتهم دی ډیر شي دي ها يسالون سو يسالون بس شي او چې په جدا جدا کلمه کې راغلي قد افلحنا شو قد افلح او په دې کې کته وای کنه چیرې لکه د باب افلح هو باب افعال او د باب افعال حمزه قطعي وي نو قطعي وي کنه قطعي موږ قطعي څه ته وایي په درجه کلام کې دراتو د وجه نه ورځيږي دلته کو حمزه د باب افعال موږ د دې وجه نه ورځولې چې دا باب افعال حمزه دا ورځي دا بلکې دا هم د یسلو ولا قانون د وجه نه ورځولا ویل باندې ها او افلح او باب افعال لګي تبلیغو کار لته ذکر راغلی به په مرکز کې بیان کوم مرکز کې ویلا مؤمنان کامیاب دي الله پاک کوم دي فرمایي قد افلح المؤمنون افلح جنن دا ویل د باب د اسم تفضیل څخه را د اسره مؤمنان ښه کامیاب دي نو مؤمنان څوک دي الذين هم في صلاه خاشعون او به بزانه جوړونه مستند محسوب ورته قال له اوه او دا زموږ خلک به وځي بلنه ها ما يوان قال افلح على السلسله ما بيفعل كده او المذكر ده اسم تفضيل يبقى اسم تفضيل افلحوا بقى افلحوا سينا ده افلح على القوم كده خالد بدي ما نقول شيء جهاد في صحيبتي ار بیا نه په دوه صورتونه دي یو دا چې په یو کلمه کې براغلي هلکه په جدا کلمه کې براغلي دا قد افلح مثال په کتاب کې نشته دي او دویم دا چې حرف علت په اصلي وي حرف علت په اصلي یعنی مکه چې به حرف علت راغله حرف علت اصلي دی مکه چې حرف علت اصلي وي نو دا غي هم دوه صورتونه دي یو دا چې په خپل کلمه کې په یو کلمه کې راغله یو دا په جدا کې راغله لکه شيء سوء ده فعل او سوء نقول لك ده حمزه متعلق ما قبل ذلك ساكن ده ما قبل ده الفعل راغله اور فعل اصلي ده اصلي څه مطلب ده دا عین کلمه مقابله کې راغله ده نو دا حمزه حرکت ما قبل ده راغله کول او حمزه ده کول جائز دي شيء ده څه او سوء ده سوء او چې جدا بلا کلمه منادي لپاره مثال یا يرمي اخاه نو دلته دا یا لام د مقابله کې ده کنه ها یا لام د مقابله کې ده يرمي یو په اصل کو يرمي یو يفعلو يدعو يرمي ده ولنا یا چې دا ساکن شوی ده يرمي اخاه ته جوړ شو نو دلته حمزه متحرکه ده ما قبل ته فعلت راغله لیکن هغه فعلت سره اصلي ده سره اصلي ده لہذا د دې حمزه حرکت ما قبل ته نقل کول او حمزه د کول جائز دي دا به څه وایم يرمي يخاف هغه باندې باندې پوه شو تاسو ها او کداګه کنه او الحاق د پاره کې څه وشو الحاق د پاره لکه جيء الحاق د پاره مثال سره جيء نو دلته اصل لدی چې دا جيء ده او دا همزه په الحاق د پاره څه وشو دا الحاق خدانه په جنم کړه ها په ثلاثي کلمه کې یو حرف یا دوه حرفونه سیوا کول د پاره د دې چې د رباعي په وزن باندې شي ادم ملحق او ملحق به وزن یو شان شي ادم ملحق به علاوه د ملحق به کې د ملحق علاوه په ملحق د ملحق به علاوه نور او خصوصیتونه هم لګي پروت کلمه سره شوي دي نو دلته دا حمزه لپاره د الحاق څه وشوي دا نو دا حمزه حرکت ما قبل تر اخر کول او حمزه د کول جائز دي جاء المتسول جاء او جو او انت جوابون جوابون کوئی د الحاق لپاره بشر دی چې دا په وزن دی د رباعي مجرد په وزن دي نو په رباعي مجرد هغه وزن ختم
جائز دي کنه جائز واجب کول دي ته خو ته بیا ما ته ودی کوم وای کنه چې قد افلح دا قد افلح تاجر کو نو قد افلح باب يفعل کو دا افعل قولا مجبي او جائز دي کته چلے نو خبره ده کنه چلے ما چلو ویری سو واجب نه دي واجب مطلب چې خامخا باندې چلے دا په بل طریقې سره نه ویل کیږي ولې کته چې راخ دا وته د بګوري جدا قوم چلو کنه چې علاوه واښوي هغه ته چې چلو مو چلو صحیح ده هم ډېر کټوله ده هر څه دي صحیح اوس تاسو وګورئ کتاب کې په دې خبرې بګینو دي هغه دې کتاب کې وګورئ خبر اوسه د پورا لګان وګورئ والثالث او دریم نمبر قسم یعنی د تخفیف حمزه لپاره درې صورتونه په کتاب کې ذکر کړیو یو قلب یو تسهیل او یو حذف نو قلب شو بیا تسهیل شو دریم نمبر پکې حذف ده يكون اذا كانت متحركه کله چې دا حمزه متحرک وي دا له شرط ده حمزه متحرک نو بیا به کامل چې لري یا خود له خارج شو وساکنا ما قبلها او ما قبل دې سوي لکه پوښتنه ولكن تلين فيه اولا لیکن په دې کې بدا حذف د حرکت د حمزه چې نه داوا نرم کولېږي په بریږي نرم کولېږي مطلب دا کنه چې لکه د حمزه حرکت په ماقبل ته نقل کولای شي واضح للين عارقتها دا حمزه بیا د کولېږي چې څنګه کنه چې حمزه په طبيعت کې نرمي پرته ده حمزه اصل توای پدا او دلته په حرکت باندې ځان راټی کړو جو حرکت ته ماقبل ورکو حمزه څه ضرورت پدې دا حمزه بلې کې بیا دا کمزوري ده واضح للين عارقتها چې دا حمزه په طبيعت کې نرمي ده نرمي دا نرمي د وجینا دا نرمي د وجینا دا حمزه چې نن دا ساکن شو او ساکن عادت ده ها جی تو پوښو په معنی ها لمجاوره الساکن ما قبلها دیو چې دا حمزه ته ولې حرکت ما قبل ته نقل کې ځکه چې دا حمزه مجاور دی کنه په خوا کې دا ساکن دی ما قبل لري ثم يحذف بیا به حذف کړی شي اجتماع الساکنین د وجنه ثم اوطي حرکتها بما قبلها بیا به حرکت ما قبل ته نقل کولېږي دا وجه چې دی بیانې کنه نو دې بیانې چې کله لکه منګه دا يسالو کې منګه دا حمزه حرکت حمزه نه بالکل منګه دغه لري کو حرکت لري کو ما قبل ته اعلان نقل کړي حمزه منګه ساکن نقللا نو دوه ساکنان نقلل یو سین د مخ نه ساکن دی ایو حمزه منګه ساکن نقللا ویګی مې باندې یو حمزه منګه ساکن نقللا او یو چې د ادم مخ نه ساکن دی سین د مخ نه ساکن دی نو التقاء ساکنین نو چې منګه حمزه وګرځول او د حمزه حرکت ما قبل دور کو دا وجه دی بیانې لکه پوښتنه مې باندې ثم يحذف بیا د حمزه د اجتماع الساکنین ثم اوتي حرکتها بما قبلها بیا ورکل شي راغه حرکت صدا ما قبل د دې دا اذا كان ما قبل حرفا صحيحا کله چې ما قبل د دې سوي حرف صحیح وي او واو او یاء اصليتين او مزيدتين لمعنى او یا اصلي وي او یا سوي اصلي وي نو اصلي څه مطلب دی او یا با مزید وي خو د معنی لپاره یو معنی لپاره به تیر شوی معنی مدد موږ ته لګسو کو دغه الحاق د لپاره داسي سیوا شوی د سره لپاره الحاق د لپاره سیوا شوی نو مساله بدل کې څنګه ده مساله او د حمزه حرکت ما قبل ته نقل کړو حمزه د خپل شو شو مساله دي جوړ شو خبرې پوه شوي اوس دا هغه مثال ذکر کړو کله چې د حمزه او ما قبل متحرک دا په یو کلمه کې راغلي کله په جدا کلمه کې راغلي دا هغه مثال موږ قذف له ذکر کو پوه شوي ها او ملکه اوس دا ملکه مثال چې دی دا دې ذکر کوي دا نقل مکانی لپاره چې کله څه شوی نقل مکانی شوی لکه دا اصل کې ده مألکن تکې ده سره مألکن سره مألکن نو دلته کې وشولا قلب مکانی څه مطلب ده چې دا حمزه د لام ته دراله او لام د حمزه ته دراله
ده لام د حمزه ده نو چې دا لام دې نه کوم دا وس شي مال سم شي مالک او تاسو مکه ما ته خبر وکړه چې دې قانون به می صدا د چې دلته نه ذکر کړی چې دا کله نقل مکانو شروع بیا د حمزه حرکت ما لکه په څه په کتاب کې کوي نو ما بوله ځن کړو درا پازم کتاب کې نشته څه خرافات سره دې دې حمزه حرکت ما خو ځان نقل کول او حمزه د کول څه دي واجب دي نو څه وایي د اولوکت نه دی ها د اولوکت نه دی اولوکت څه ته وایي پیغام رسایي ته خدا د امام فرا مسلک د امام کیسان رحمت الله علیه فرمای چې دا ملکون پرې کې دامي ته دا اصلي دی او دا د اولوکت نه نه دی ملکانه شي بیا به دا منبر غي منبر پکې ظاهري مل اګه مفعل وزن وي او دا پیغامونه خټول پرشتي راسي ها مالک یوم الدین چې هغه نه کم دی کنه نو لکه مراد دې قوت او طاقت ده امام کیسان رحمت الله علیه لاندې لیکلي قاضي والاحمر يجوز فيه الاحمر او دا د حکم دی وی کلمې مثال ده چې الاحمر نو الف لام جدا کلمه ده او احمر جدا کلمه ده په دې قول وکړه چې نام دې حرکت مقام الاحمر بده جوړ شي سو الاحمر او الاحمر یو امزوستی پکې موجود ده کته دې ته ګوري تیرا ما بعد امزوستی متعارف شو لري کده یو الاحمر والاحمر يجوز فيه الاحمر لان الالف اجتربت والف لان دا ځکه کله شو امزوستی ونه دا موږ وګورل لاجل سکون اللام وقد انعدم نو هغه منعدم شي یعنی امزوستی تو ضرورت پاتې نه شو ځکه چې ما بعد دې وس متحرک شو ويجوز في الاحمر او بلغ الاحمر د لطروب حرکت اللام چې لام کلمه د لام حرکت د عارضی ده د لام حرکت سره نو کله د ګوري چې د لام حرکت عارضی ده نو بیا چې نه دا هم دوستي په ګرا الاحمر وای وجيلن وجوابتن جيلن بازل کې څنګه وو جيلن او حوابتن بازل کې ابو ايوب بازل کې څنګه وو يغزو اخاه بازل کو يغزو اخاه يرمي اباه بازل کو يرمي اباه وابتغي امراه ها وابتغي امراه نه کنه نو وابتغي امراه يجوز تحميل الحركه على حروف عله وزداوي کنه چې دا څلور دغونه چې دي کنه جيلون او ابو ايوب او يرمي اخاه ابتغي مره په دې کتاب دی حرف علت باندې حرکت راوست حرف علت باندې سره راوستو او حرف علت باندې حرکت کو نه راځي مخکې ته موږ دا وی چې لکه دا حرکت چې نه دا زوی په حرف علت زوی په حرکت تحمیل نشي کولای موږ لګي ریبرانو اوس نو يجوز تحميل الحركه على حروف العله في هذا المواضع ويدل کی پدیزونو کی په حروف علت باندې حرکت حمل کول دا صحیح دي ولی نظرا لقوتها وتروب الحركه دو مطلب دي یو دا دو وجې دي یو دا چې لکه دل کې دا حروف علت اگر چې ضعیف دي لیکن دل په کلمه کې اصلي راغلي دي اصلي دا اصلي والي د وجې نه په قوت پیدا شوی دی او دویم دا چې نو دا په مستقل حرکتونه نه دي دا خو سیاريزي حرکتونه دي کنه قبل جمعه وای زم قبل يرمي اخاه ګورن عارضي دي پوښوي نه نظر لقوتها کله په دې نظر وکي چې را دا حرف علت ته خو اصلي ده دا اصلي والد وجه نه په قوت راغله نو بیا حرکت قبل ول شي او کدی ته ګوري چې حرکت عارضي ده بیا هم قبل ول شي لکه په دې پوښوي دا وګوره خاصیات کې سبب مو دا ورو